سورة النور ابتدائی آیاتونه دي. سورة النور دفارا فضائل دیف فضائلو کی راضی مفسرین فرمائی دا سورة النور دے پبارک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یو حدیث را نقل کرے دے. فرمائی چې نبی علیہ السلام فرمائل علموا رجالکم سورة المائدہ وعلموا نساءکم سورة النور. تاسو خپلو سړو ته د سوره مائده چې دنو دا زده کې او خپلو ښځو ته سوره نور چې دی نو دا وښایې. دارنګې د حضرت عمر رضی الله عنه چې کوم خطوط لیږل بادشاہ وزیرانو ته هغې کې به د دې خبر ډېر زیات تلقین کو چې تاسو خپلو بیبیانو ته 3 سورتونه چې دي دا په اهتمام سره وښایئ. یو سورت سورة النساء، دویم سورة الاحزاب او دریم چې دی سورة نور دی. دا یو سورتونو خپلو زنانو ته دا زده کې نو سړي سوره مائده زده کې د رفاره چې د حلال او حرام تمیز وپېژنې هغې کې د حلال او د حرامو ذکر ډېر دی. او ښځو ته دا 3 سورتونه چې دي نو دا زده کې هغې کې یو سورت نور دی چې په دې کې د فردې ډېر زیات اهتمام دی. دویمه خبره ده چې دې ته سورت النور وي په دې وجې سره چې دلته کې وروستو یو آیات الله فرمایي الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. الله نور دی د اسمانونو او د ځمکو نو په دې وجې نه دې ته سورت النور چې دی نه دا کېښود یا سوره نور ورته په دې وجې وایي چې دا په دې کې د احکاماتو ذکر دی او په دې احکاماتو باندې چې څوک عملو کې الله جل شانه د هغه زړه کې نورانیت چې دی نو دا پیدا کوي. نو دې وجې نه دې صورت ته سورة النور وایي. بله خبره دا ده چې په دې صورت کې آیاتونه څو دي، حروف پکې څو دي او رکوګانې پکې څو دي او کله نازل شوی دی. دا سورت سوره مدنی دی، مدینه کې نازل شوی دی. دلته کې دا په 24 نمبر دی، خدا نازل شوی دی په 102 نمبر باندې دا سورت چې دی نو دا نازل شوی دی. 102 نمبر باندې 5مه هجره کې یا 9مه هجره کې دا سورت چې دی نو دا نازل شوی دی. په دې صورت کې آیاتونه چې دي نو دا 64 دي او رکوګانې چې دي نو دا پکې 9 دي. الفاظ پکې صدپاسه 1400 الفاظ پکې راغلي دي او 15980 چې دي نو دا په دې کې حروف دي. د دې صورت د مخکې صورت سره جوړښت سره تعلق سره چې دای په دغه مخکې صورت پسې ذکر کړو نو مخکې صورت کې الله جل شانه انسانانو ته خطاب کوي او ته فرمایي چې انسانانو تاسو ما عبث نه پیدا کړی، عبث مې نه پیدا کړی، څه احکامات مې باندې فرض کړي دي. او په دې صورت کې الله جل شانه د هغه احکامات چې دي نو ذکر فرمایي. په مخکې صورت کې الله جل شانه فرمایل قد افلح المؤمنون، مؤمنان چې دي نو دا کامیاب شو. او په دې صورت کې فرمایي الله نور د اسمانونو او د ځمکو دی، الله یو دی او څوک چې د الله په وحدانیت باندې قائم وي الله جل شانه به دغه انسان چې دی نو دا کامیابی.
په مخکې صورت کې د مؤمنانو چې کوم ښه صفاتو د هغې ذکر وشو، په دې صورت کې الله جل شانه د منافقینو چې کوم بد صفات دي د هغې ذکر فرمایي. او په دې کې یو څو آیاتونه داسې دي چې هغه د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باره کې نازل شوي دي چې د واقع افق ورته ویل کېږي چې په هغې باندې تهمت ولګېدو، الله د هغې د براءت لپاره دغه آیاتونه چې دي نو دا را نازل کړل. نو الله جل شانه فرمایي سورة هذه سورة، دا غوره صورت ته، دا زما خط ته. الله په دې دی کې عظمت بیانې، بڑائی بیانې. څنګه د بادشاہ را طرف آرډر وشي چیرې دا زما حکم دی، نه الله انسانانو ته وایي دا زما آرډر دی، دا زما حکم دی. نن سبا د دیو بچان چې په شیشو مراته ټیکس لګي، شیشو باندې مې دا ټیکس چې دی ولګي د وینن نه بس په میټر په بیل کې د شیشو ټیکس هم راځي. خلکو ځان د پاره دی وجه شیشو ولګو چې بیل لا پسې کم راځي، هغه په څو د شیشو ټیکس هم لګاو. بہرحال الله څه فرمایي سورۃ، دا سورت ته عظمت ته اشاره ده. هذه سورۃ، دا سورت ته، دا د الله خط ته. انزلناها، الله فرمایي چې موږ نازل کړی دی دې سورت لرا. ړومبی صفت بیان، دا د بادشاہ را طرف راغلی دی. الله وایي ما را نازل کړی دی، ما در تر لېږلی دی. وفرضناها، او موږ پرس کړی دی دغې لرا. وانزلنا فيها، او موږ نازل کړی دی په دې صورت کې آیات بینات، واضح دلائل. اور اس سے پتہ ولګي سره بارا لعلکم تذکرون، الله دا احکامات دې سره بارا نازل کړی دي او بیا دې په دلایل هم ویل دي دا سره بارا. الله فرمایل لعلکم تذکرون، شاید چې تاسو نصیحت واخلئ، تاسو ذهن کې دا خبره کینی چې زمونږه الله څوک دی، چې هغه یو دی، یو الله دی، الله سره څوک شریک نشته. او دا قرآن دا هغه کتاب دی، دا مونږ ته الله را نازل کړی دی. اگر چې مونږ په خپل زندګیانو کې نه راولو، خو په غفلت کې مبتلا یو، خدای غفلت د زندګۍ نه مونږ بیداره شو او قرآن له وخور کله د عمل کړو. الحمدلله رب العالمین والعاقبة